په عمران خان باندې دا الزامات لګي چې په ملک کې دهشتګردي ده، خو عمران خان دغه دهشتګردۍ خلاف مذمت نه کوي. په ملک کې ټرین حادثه شو خو عمران خان په مذمت نه کو. نو اوس عمران خان یو ټویټ کړی دی، مذمت هم کړی دی او عمران خان ویلي هم دي چې تر اوسه پورې ما ولې مذمت نه کړی. عمران خان په خپل ټویټ کې څه ویلي دي راځي تفصیلا خبره پکې. عمران خان باندې دا الزامات لګیدل څنګه د ویډیو کې تاسو لموي چې هغه د دهشتګردۍ مذمت نه کوي. نو دې حواله سره عمران خان ټویټ کړی دی. عمران خان ویلي دي چې جعفر ایکسپریس سانحه انتهایی افسوسناک اور قابل مذمت سانحه ده. جی دهشتګردۍ واقعیت کې د فوج او د پاکستان نوجوانان چې کوم دي دغه قیمتي ځانونه چې کوم دي قیمتي جان چې کوم دي بې ځایه مطلب ختمیږي، جی بې ضایع کیږي. د پاکستان د فوج او د پاکستان د عوامو ځانونه چې کوم دي ضایع کیږي او دا ډیره د دک خبره ده او زما د پاره انتهایی د دک خبره ده او زما د پارټۍ د پاره هم انتهایی د دک خبره ده. اوس چې کوم خلکو په عمران خان باندې تنقید کولو چې عمران خان ته مطلب هغه په دهشتګردۍ باندې څنګه چې په مولانا سمیع الحق سے پزوی باندې دماکو شو، دا بل چې زمونږ کم د پښتنو دغه امیر صاحب په هغه باندې دماکو شو. نو په دې حواله سره عمران خان څه ویلي نه دي. نو عمران خان ځکه سنو ویلي چې په عمران خان باندې جیل کې اخبار هم بند شي او ټي وي هم بند شي. عمران خان د سنا خبرې دونه دا خو چې ورسره علي ما خان ملاقات کو، خپل وکیلان ورسره ملاقات کو، نو د حال احوال نه خبر کو. نو غینه پس اوس دغه عمران خان دغه ټویټ کړی دی او د ټولو دهشتګردۍ واقعیاتو سخت الفاظو کې مذمت کړی دی.